د بینظیر روپۍ چې کوم کسانو ته ملاویږي او د هغو کارډونه بلاک شي دا د څه د وجې نه بلاک کېږي یا د کومو کسانو بلاک شي یا د کومو نه بلاک شي نو ستاسو دا هم بلاک کېدی شي که دا غلطیان تاسو وکړئ په دې ویډیو کې تا زه غلطیان یم که دا غلطیان تاسو وکړئ نو ستاسو روپۍ چې دي دا به هم بلاک کېږي داسې به نه چې نن تا غلطي وکړه سبا به ستا بلاک شي 3 کاله پس دوباره رجسټریشن چې دوباره رجسټریشن نو د هغې په ترو باندې چې دی کله رجسټریشن وشي نو هغو چې دا ریکارډ وګوري نو بیا به ستاسو دغه روپۍ چې دي دا بلاک کېږي او ستاسو کارډونه چې دي دا بند شي او تاسو ته به دا روپۍ په بیا نه ملاویږي نو تاسو کوشش وکړئ چې دا غلطي ونه کړئ او کومو کسانو هغه چې بلاک شوي دي هغه ورته هم غوږ کېږدي چې هغو ته پته ولګي که تاسو دا غلطیانې کړئ نو بیا تاسو ته نشي ملاوېدلی او که اوس دوباره دا غلطیانې کوئ تاسو چې 2 کاله پس به موږ رجسټریشن وکړو نو بیا به هم ستاسو روپۍ چې دی دا به بلاک کېږي لکه ستاسو روپۍ چې دي دا بلاک کړي او تاسو ته به دا روپۍ نه ملاویږي که دا غلطیان تاسو کړی او که یې د سر دا چیزونه نو بیا خو ستاسو مالي حیثیت برابر دی نو تاسو ته خو به روپۍ نه ملاویږي ځکه چې دا پروګرام چې دی دا د غریبانو دپاره دی ځینې کسان وایي مالدارانو ته ملاویږي نو دغه مالدار ته هغو په نمبر باندې چې دی وکاږي چې د کومو کسانو مالي حیثیت برابر وي نو دې شیزونو ته چې دی دې ته غوږ کېدی او دا واورئ که دا غلطیانې تاسو کوئ نو ستاسو روپۍ چې دي دا بلاک کېږي اولنی به دې کې خو لیکلی دی چې 32 سکور نو 32 سکور مطلب دا دی لکه ستاسو نه چې کومه ډیټا والي نو د هغې سکور چې دی هغه هلته کې د 1 نه والا د 100 پورې چې په هغې کې ستاسو 32 سکور دی د 32 نه په لاندې یې نو تاسو ته د بینظیر روپۍ ملاویږي د 32 نه پورته نو تاسو ته بیا روپۍ نه ملاویږي نو ځینې کسان وایي سکور به څنګه چک کوو سکور مخکې چک کېدو اوس نه چک کېږي که اوس تاسو ته کسان وایي چې په دې طریقه باندې چک کېږي او په دې طریقه باندې نو هغه پیک خبرې دي سکور اوس نه چک کېږي او نو چک کوئ مو ځکه دا خالي دفتر والته معلوم او د هغو چې دی هغو دا اوس پټې ښودلی دې ته ضرورت نشته زمونږ خو چې کم کس اهل هغه ته به روپۍ ملاویږي چې کم اهل نه نو هغه ته به روپۍ نه ملاویږي نو دا نمبر ورکړئ د غربت نمبر ورکړئ چې سکور د 32 نه پورته هغه ته روپۍ چې دي دا نه ملاویږي په دې کې بیا لیکلی دی د ځمکې لین دین چې دی لکه اکثر ځینې کسان چې دی ځمکه واخلي یا ځمکه خرڅه کړي دا لین دین چې دی دا وکړي یا ستا په کارډ باندې چا دغه لین دین ستاسو سره وکړو نو د دې د وجې نه هم ستاسو دغه روپۍ چې دی دا بلاک کېدی شي لکه ستاسو روپۍ او تاسو په دغه شناختي کارډ باندې یا د زنانه په شناختي کارډ وشو یا د نارینه په شناختي کارډ باندې وشو نو د دې دا روپۍ چې دي دا دغه کېږي لکه بلاک کېږي او بیا به تاسو ته دا روپۍ چې دي دا به نه ملاویږي په ټایم نو څنګه چې مې درته وویل 3 کاله پس پر دې بیا پته لګي چې کله تاسو دوباره اندراج وکړئ نو د هغې نه وروسته به نو د ځمکې لین دین چې دی دا به تاسو نه کوئ که کوئ نو بیا به ستاسو مالي حیثیت برابر وي په کار دا دی تاسو ځان ځمکه والئ که روپۍ له سره یې واخلئ مالي حیثیت به برابر شي بینظیر په روپو باندې کار نه کېږي خو چې دا یې وکړو نو بیا به دا نه وایئ چې زموږ روپۍ چې دي دا بلاک شوي نو دغه به هم بلاک کېږي د بینک اکاونټ چې د کومو کسانو د هغو روپۍ هم بلاک کېږي د بینک اکاونټ خو د زیاتر کسانو وي خو ځینې داسې کسان چې هغو پې لین دین کوي یہ غریب ہو خو لین دین پې ډېر سیوی لکه پیسې پې هړئ راهړئ اخوا دېخوا پې کوي د خپل کار دپاره لږ ډېر استعمالوي لږ ډېر روپۍ ورسره نو خپل کار دپاره استعمالوي لین دین چې ته په دغې روپو باندې کوې نو د دې د وجې نه به هم ستا دغه روپۍ چې دي دا بلاک کېږي یا بلاک کېږي او یا که ته دغه کار کوې نو تا ته دا روپۍ چې دي دا میلاوېدی هم نه شي لکه ستا سکور چې دی دا به د 32 نه په پورته باندې ځکه چې ته د دغې روپو لین دین کوې نو د بینک اکاونټ چې دی دا به دې کې لازم دی اکاونټ چې چایي او هغې باندې لین دین کوي روپۍ ورته ګټې ځي راځي نو دغه مسله به پکې وي او سرکاري ملازم لکه چې یو سړی چې دی هغه د سرکار سره نوکري د سرکار سره نوکري نو هغه ته هم دا روپۍ چې دی دا نه میلاویږي ځینې کسان وایي چې زه درته وښیم دومره سرکار نوکران دي نو هغو کوشش دا کوي چې دغه کسان نه ونیسي یو دی د فوج ریکارډ د هغو سره نه نو فوجان پکې ځینې چې دی هغه ته دا روپۍ میلاویږي نو د هغو ریکارډ ورسره نه موجود دغه شانتې ورپسې دی پاسپورټ چې پاسپورټ کومو کسانو جوړ کړی ویزې پې لګولي بهر ملک ته تللي راغلي یا دا دغه یې پې کړی نو هغې کسانو ته چې دی دا به هم نه میلاویږي یا د ویزې دپاره دغه کوشش کړی یا تلی راغلی که نه په دې باندې نو هغې کسانو ته به دا نه میلاویږي یا عمرې له لاړ شي نو د دې د وجې نه چې دی هم ستاسو دغه هر سره چې دی دا بندېده شي نو پاسپورټ به دې کوم دی د پاسپورټ په هم کوشش کوئ دغه شانتې ستاسو په نوم باندې ګاړی که ستاسو په نوم باندې ګاړی نو د دې د وجې نه هم ستاسو روپۍ چې دی دا بندېده شي ستاسو په شناختي کارډ دا ډېټا چې دا دا غور اخلي نو دغه شناختي کارډ دا ډېټا چې راغلی ستا په نوم باندې ګاړی نو هغه وایي دی غریب نه دی د خپل ګاډي مالک دی دا هر سره دا ریکارډ چې دی دا هم هغو ته ځي دغه شانتې بیا د پی ټي سی ایل کنیکشن اکثر ځینې کسانو چې دی په کور کې وای فای لګولي نو وای فای چې لګي هغه هم ستاسو په دغه باندې لګي په شناختي کارډ باندې لګي نو چې په شناختي کارډ باندې لګي نو چې دغه ریکارډ د هغو سره وي نو د هغې د وجې نه چې دی د هغې د وجې نه چې دی هم دغه ستاسو هر سره چې دي دا بندېدی شي نو په دغه ځای کې چې دی هم احتیاط کوئ چې خپل شناختي کارډ به د دې لپاره نه استعمالوي که د بل کس استعمالولی شئ نو په هغې باندې کېږي او دغه شانتې کسی افسر نے آپ کی ڈیٹ
او که یو کس دا د مرګ سرټیفیکیټ چې دی هغه جاري کړو نو د هغې د وجې نه چې دی دا به هم دغه کېږي چې شرایط باندې نو نه جاري کېږي ګناه که په غلطۍ باندې جاري شي او ډیټ سرټیفیکیټ ستا جوړ شي نو د دې د وجې نه به هم ستا روپۍ چې دی دا به ډایرکټ بلاک کړي دی دلته کې به دې ځګي کې چې دی دا ورکړي دي دغه شانتې ستاسو سره چې کم موبایل دی اکثر موبایل نو هغه موبایل چې دی هغه موږ استعمالو نو ځینې کسان استعمالوي هغې ته بیلنس ډېر زیات کوي نو چې بیلنس زیات کوئ نو د دې د وجې نه هم ستاسو دغه کېدی چې دلته کې 1000 لوډ ورکړی دی خو تاسو به کوشش کوئ چې دا کم استعمالوئ چې کم استعمالوئ نو بیا ستاسو روپۍ نشي بندېدلی خو که د 1000 نه سیوا لوډ یا 1000 تاسو استعمالوئ هره میاشت نو هغوی دی مالداره دی ځکه چې 1000 روپۍ دی موبایل ته ور اچوي 1000 روپۍ هم کس چې دی هغه نشي ور اچولی چې د یو سړي غریبي نو هغه 1000 روپۍ نشي ور اچولی نو دلته کې پکې 1000 روپۍ چې دی دا ورکړي دي چې د دغه نه سیوا لوړي نو هغه ته هم دا مشکله جوړېدی شي دغه شانتې بیا پسې ورپسې چې دی په ایمرجنسي کې کارډ جوړېده یا په ایمرجنسي کې تاسو پاسپورټ ځان جوړ کړو یا یو کارډ جوړ کړو شناختي کارډ لکه یو پیس دی نارمل 750 ته نن سبا چلیږي او که د دې نه تاسو ګران جوړ کړو لکه په ارجنټ کې یو جوړ کو یا یو په فاسټ ټریک کې جوړ کو نو بیا به هم ستاسو دغه روپۍ چې دی دا بندېږي نو د دې خبرې چې دی دا به هم خیال ساتئ او ورپسې چې یو کس فایلر شو نو چې فایلر شو خو جو آمدن سیوا شو 500,000 روپو نه د هغه میاشت سیوا شوه نو چې فایلر کسانې هغو ته به هم دا روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي ځینې کسان به چې دا خو د ډېرو کسانو سره داسې څیزونه شته او هغو ته میلاویږي چې کله هغه به پکړ کې راشي نو هغه به هم د دې پروګرام نه چې دی هغه به استې کېږي خو تاسو احتیاط کوئ چې تاسو دا غلطیانې ونه کوئ چې په راتلونکي وخت کې ستاسو روپۍ چې دی دا بندې نه شي